الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجاثية آية نمبر 12. الله الذي الله غزات سخر چاچه مسخر کو لکم البحر ستاسو د پاره سمندر لی تجری تاکہ لی پرپس مقصد سده تجری تاکہ تاسو اچلوی الفلک کشتے فیه پدی کی بی امره د الله د حکم سره ولتبتغوا او تاکہ تاسو تلاش کئی من فضله د الله فضل ولعلکم تشکرون او شاید چې تاسو شکر ادا کئی. اوکے سو سورة الجاثیه په مکه کې هغه وخت کې نازل شوی و چې کله د نبوت 15 کال شوی او دا آیات نازلیږي. الله سیز الله الذي الله غزات سخر چې مسخر کو کنټرول کو تابع کو لکم ستاسو د پار البحر سمندر لتجری الفلک تاکہ تاسو اچلوي پدې کې کشتیانه فيه پدې اوبو کې پدې سمندر کې به امره د الله د حکم سره ولتبتغوا او تاکہ تاسو تلاش کوي من فضله د الله فضل یعنی پتا سو پدې په اوشنز کې ولت ګوري پدې کې دنه لاړ شي د الله فیورز ګوري ولعلکم تشکرون او شاید تاسو شکر ادا کړئ. No, it's a beautiful ayah because کومنګ 2 surahs back لاړ شو او مونږ ته الله تعالی د سفر دعا خودلې و اور هغه سفر دعا کې at the end of the ayah Allah says تاکہ تاسو زما شکر ادا کړئ. په سورة الزخرف آیه نمبر 13 کې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نو د پرپز اف ټرانسپورټیشن الله تعالی زموږ د پر ټرانسپورټیشن د یو ځای نه بل ځای په مونږ زو که په گاډي کې زو که په جهاز کې زو که په سبل څه سواری باندې زو دا ټرانسپورټیشن چې دا سواری چې مونږ له الله تعالی جوړه کړې ده نو دا د دې د پاره جوړه کړې ده چې په دې سواری مونږ کینو او دا دعا ووایو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. د دې دعا ویلو د پاره الله تعالی زموږ د پاره سواری جوړه کړه چې دا سواری جوړوم تاکہ زما بنده په دې سواری کینی او دا استعمالی او بیا دا دعا وي. د دې دعا د پاره الله تعالی زموږ د پاره ټرانسپورټیشن او د سواری تنظیم کو. سبحان الله. نو اکسه سمندر کام دی په یو ځای باندې مطلب په سکون کې دی په سمندر کې طوفانونه نشته دا د دې د پاره په دې سمندر کې طوفانونه نشته سو دات مونږه شکر ادا کو ولعلکم تشکرون. د ورځ په آخرت باندې به چې کله قیامت راشي د دې سمندر نه به سکون ختم شي او په دې کې به یو طوفان راشي نو په هغه ورځ باندې به د شکر ادا کول څوک نه نو ځکه به په دې سمندرو کې طوفان راشي. اوس ډیر د الله بندگان دي چې کم ډیر د الله شکر ادا کوي د هغوی د شکر د وجې په سمندر کې یو قسم له سکون دی د اوبه په سکون باندې پرتی دي. So Allah says الله الذي سخر لكم البحر الله غزات ته چا چې مسخر کو تابع کو ساسو د پاره سمندر تاکہ اوچلوي په دې کې کشته په دې سمندر کې د الله په حکم باندې او تاکہ تاسو تلاش کې ولتبتغوا او تاکہ تاسو تلاش کې من فضله د الله فضل یعنی په دې کې ځان د پاره هیلث ویلث وګورئ پیسې پکې وګورئ فیورز پکې وګورئ په دې کې ډېر تاسو تجارت کیږي د مکې چې څومره تجارت په کېدو زیات تر نو هغه به د اوبو په ذریعه باندې کېدو ولعلکم تشکرون او شاید تاسو شکر ادا کړئ چې دا سمندر دومره په سکون دی نو شاید د دې د وجې تاسو شکر ادا کړئ. وسخر لکم او تابع کو د ستاسو دپاره ما هغه څه فی السماوات چې څه په اسمانونو کې دي و ما او هغه څه فی الارض چې کوم په ځمکه کې دي جمیعا ټول
منه د خپل طرف نه. ان فی ذلک بشک په دې کې لآیات آیات دي نشانیان دي لقوم یتفکرون د داسې قوم دپاره چې کوم غور او فکر کوي. د دې آیتونو دا مفهوم دی دا اوسه پورې چې موږ ووایو چې د انسان دپاره بني نو انسان دپاره الله تعالی یو دعوت ورکوي چې د ځمکې او د اسمان هر یو شی د ستاسو دپاره تابع دی. اوس تاسو په همت باندې ده او په خپل علم باندې ده چې تاسو څونه ټیکنالوژي استعمالوي او کومه حد پورې تاسو رسیدی شئ. او د داسې آیتونو نه د داسې آیتونو چې کوم الفاظ دي د دې نه د نسل انساني چې کوم مستقبل دی فیوچر دی د انسان چې کوم فیوچر دی نو هغې کې هم یو جلک ښودلی شوی دی چې د انسان د فیوچر کې چې څومره اوسه پورې په یونیورس کې په اسمان او په ځمکه او د سمندر په ته کې چې څومره ډسکوریز شوي دي د هغې نه زیات هم کیدی شي بیکاز الله تعالی دا پوره کائنات د انسان دپاره تابع کو. ځمکې هم تابع کړه اسمان هم تابع کړی دی او چې انسان خپل اوس څونه علم نالج او ټیکنالوژي استعمالي هغه حد پورې رسیدی شي. نن سبا چې څونه ډسکوریز شوي دي شاید 10-15 years پس د دې نه ډبل ټریپل ډسکوریز وشي. او د دې آیتونو د وجې چې الله تعالی وی دا ما تاسو لپاره تابع کړي دي وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه. اور الله تعالی مسخر کړي تابع کړي تاسو لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول منه د خپل طرف نه. ان فی ذلک بشک په دې کې لآیات ساینس دي نشانیان دي لقوم یتفکرون د داسې قوم دپاره چې کوم غور او فکر کوي سوچ کوي. اوس قل للذین آمنوا اور اوایه هغه خلکو ته چې ایمان راوړو یغفرو چې درګذر وکړي عفو وکړي للذین هغه خلکو ته لا یرجون چې کم امید نه لري ایام الله د الله تعالی د ورځو یا د الله تعالی د گرفت د الله د پکړ د الله د عذاب هغوی امید نه لري. لیجزیه تاکي بدل به ورکړي قوم داسې قوم ته بما بسبب د دې کانو چې او دوی یکسبون چې دوی کماو کول. په مکه کې چې دا آیات نازلیږي د نبوت 15 کال وشو او په دې وخت کې مسلمانانو ته داسې کلم کله ازادي هم نشته چې هغوی په ازاده باندې قرآن ووایي په ازاده باندې مونځ کوي چې څوک په ازاده باندې دا کوي نو هغوی له به تکلیف ورکو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به په تیز آواز باندې قرآن وی نو هغه له تکلیف ورکړو. دغسې ډېر غلامانو چې کم د خپل ماسټرز د خپل آقا د وجې هغوی ډېر سخت ټورچر شوي بیکاز هغوی اسلام قبول کړی بل د هغوی د طرف نه به ډېر زیات انسلټ راتلو ډېر مذاق په اړاو کېدو او مسلمانان به وخل. They would beat them up, make fun and insult them. د دې هر څه باوجود الله تعالی مسلمانانو ته وایي چې تاسو فی الحال دپاره څه جوابي کاروائی مکوئ. Do not show any reaction. فی الحال دپاره یغفرو بس دوی معاف کوي. Ignore them. Just forgive them. نو قل للذین اوایه هغه خلکو ته چا چې ایمان راوړو یغفرو چې تاسو درګذر وکئ معاف کوئ. کم خلق معاف کوي للذین هغه خلق لا یرجون ایام الله کم چې امید نه لري ایام الله د الله د گرفت د الله د عذاب د الله د پکړ هغوی امید نه لري. ایام الله also means چې د الله هغه ورځې چې په کم کې عذابونه راغلي دي په نور اقوام باندې قوم سمود باندې قوم عاد باندې قوم نوح باندې چې کم ورځو باندې قوم لوط باندې چې په کم ورځو باندې عذاب راغلي that is ایام الله. د دوی په مخ کې دا قومونه تیر شوي دونه لوی لوی عذابونه راغلي دي او په کومو ورځو چې راغلي هغه هم دوی ته پته ده دوی بیا هم نه یریږي. نو فی الحال دپاره دوی معاف که دوی ته څه مه وایه. دا حکم ولې دی چې دوی ولې معاف که او دوی ته ولې څه مه وایه بیکاز په دې وخت اسلام پوره نو نازل شوی قرآن پوره نو نازل شوی ډېر احکام نو راغلي ډېرې خبرې نیمې شوې وې. نو که بحث شروع کېدو نو مسلمانانو سره هغسې ټوس هغسې پوره قرآن نه وله and also چې کم شی نوی رالو او مسلمانان په خپل جواب کې لاس اوچت کی او وخل ټکول وشي او بحث وشي نو هغه وخت کې خو صحابه کرام مسلمانان اسې بدنامو چې دا خو دوی سبل دین راوسته دی او داسې دین راوسته چې کم کې د دین دپاره اوس مونږ وخي او مونږ ټکوي او مونږ د یو ځای نه بل ځای ته کوي
نو دا دین به د خپل میچور کېدو نه مخکې بدنام شوی وي. اسلام لا پوره نو میچور شوی او دا به بدنام شوی وي بیکاز of the reaction چې کچا الله تعالی دوی ته وی خپل لاسونه کلک د ځان سره ونیوي. کفو ایدیکم back in the surahs موږ دا ویلو چې خپل لاسونه ځان سره جوخ کوي. په جواب کې چاله شړک ورنه کوي او په جواب کې ایون که ته وخل خورې خو په خپل سیلف ډیفنس کې به هم څه نه وې. که تا لاس اوچت کو نو دوی ته به بله بهانه راشي چې په موږ یې لاس اوچت کو موږ یې ووخلو دا کوم دین دی دا کوم اسلام دی. So do not say anything, just یغفرو معافی کوي درگذر کوي. للذین هغه خلق لا یرجون کم چې امید نه لري د الله د ورځو لیجزی اور الله به بدل ورکی. اوس دا د څه بدل؟ دا دوه خبرې دي. یو دا چې you will be rewarded and also they will not be forgiven. مطلب تا صبر وکړو نو تعالی د هغې جزا ده، تعالی د هغې بدله ده. او بل هغوی د سایډ نه تاسو ته ټورچر ملاو شو، تاسو انسلټ شوئ، تاسو مذاق یې اړاو کو نو د هغې جزا به هم هغوی ته ورکړې کېږي. نو لیجزیه تاکې بدل ورکړي چې قوم یو داسې قوم ته بما به سبب د دې کانو چې دوی یکسبون چې دوی به هغه کماول. من عمل صالحا چا چې عمل وکړو نیک فلنفسه د خپل نفس لپاره وکړو، د هغه فایده د هغه د خپل نفس لپاره ده. موږ وایو موږ دې کس سره ډېر ښه وکړل، تا هغې کس سره ښه ونه کړل، تا خپل ځان سره ښه وکړل. ومن اساء او څوک چې بد وکړي فعلیها نو د هغه وبال هم په هغه باندې دی. مونږ که چا سره بد وکړو نو تا خو هغه سره د هغه نه مخکې تا خپل ځان سره بد وکړل. تا چې کم بد وکړل د هغې وبال به په هغه انسان باندې خامخا راځي. همدغسې چې کم ښه مونږ چا سره وکړو او د هغې بینیفټ د هغې برکه زمونږ په زندګۍ کې هم راشي. ثم بیا الی ربکم ترجعون خپل رب ته به ته واپس کیږي او ستا سره به صرف ستا اعمال را واپس کیږي، نور اسم نه. ولقد آتینا بنی اسرائیل اور البته تحقیق مونږ لیږلی بنی اسرائیل ته الکتاب کتاب والحکم اور حکم والنبوت او نبوت ورزقناهم او مونږ رزق ورکړی او دوی ته من الطیبات پاکیزه شیزونو نه وفضلناهم او مونږ فضیلت ورکړی دوی ته علی العالمین په ټولو جهان والو باندې. بنی اسرائیل چې کم نسبی تعلق دی هغه اگر چې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره دی، لیکن د بنی اسرائیل نوم چې کم دی هغه د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد ته ویلی کیږي. حضرت یعقوب علیه السلام لقب او اسرائیل د الله بنده او د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او د هغې نه د 12 قبیلې په وجود کې راغلی وي چاته چې بنی اسرائیل اوس ویلی شوي دی. قرآن کې بنی اسرائیل ته ډېر زیات فضیلت الله تعالی ورکړی دی او د دوی ذکر د ډېر تکرار سره راغلی دی. د دې فضیلت یو پهلو چې کوم ده هغه خو دا ده چې په دوی کې الله تعالی د پیغمبرانو یوه سلسله رالیږلې وه. د دې د پیغمبرانو چې کومه سلسله وه هغه شروعات د 2 رسولان او د انبیا نه شوي وو، حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام. د حضرت موسی او د حضرت هارون علیهم السلام نه د دوی د نبوت شروعات شو او بیا 1400 سال 1400 years په دوی کې مسلسل انبیا راغلی دي، مسلسل په دوی کې پی در پی په دوی کې نبوت شروع شوی دی، په دوی کې رسولان راغلی دي او د دوی چې کم اختتام شوی او د رسولانو نو هغه بیا په 2 رسولانو باندې شوی و، حضرت یحیی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام. نو دا څومره لوی فضیلت الله تعالی دوی له ورکړی دی. شروعات هم د 2 رسولانو سره او اختتام هم د 2 رسولانو سره او بیا په منځ کې 1400 برس په دوی کې مسلسل انبیا او رسل راغلی دي چې د چا ذکر چې د څه ذکر مونږ ته د سره نه ده پته. It's not even mentioned in the Quran and the Hadith خو په دوی کې انبیا او رسل تیر شوي دي. بهرحال چې څومره انبیا په دوی کې راغلي دي نو دا د دنیا په یو قوم کې هم الله تعالی دومره انبیا نه دي رالیږلي او د دې د وجې الله تعالی دې نیشن ته بني اسرائیل ته په ټولو نیشنز باندې فضیلت ورکړی بټ دوی خپل دین نه واپس شوي اګان نه اګان په خپل عیاشیانو کې آخرت دوی هیر کړی د الله تعالی د یاد نه دوی په غفلت کې او دا فضیلت چې کوم الله تعالی دوی له ورکړی هغه بیا الله تعالی بدل کو ذلت ته
وضربت علیهم الذلة والمسکنة په سوره بقره کې موږ دا وایو او سوره آل عمران 2 چې دا شهرت او دا فضیلت چې کوم دوی له الله تعالی ورکړو هغه الله د دوی نه واغستو او په دوی باندې ذلت او مسکنت پې راوستو، مسکیني پې راوسته او دا فضیلت بیا الله تعالی د نبی علیه السلام نیشن ته ورکو، امت مسلمه ته الله تعالی دا ورکو. اوس زمونږ باری دی وی هاف ټو پروو آور سیلفز. ډاکټر اسر احمد په خپل تفسیر کې لیکي چې اوس زمونږ هغه دور دی چې کم کې مونږ د الله تعالی مونږ ته خو یو لیبل الله راکو، مونږ اوس هغه امت وسط یو چوزن میډل بیسٹ نیشن یو، مونږ له الله تعالی آخري رسول راکو، په مونږ کې آخري کتاب رو لګو. بټ اوس زمونږ مسلمانان دومره د ګمراهیانو هغه تحت کوز شوي دي چې کم ذلت او مسکنت الله تعالی په بني اسرائیل باندې راوستی و. سو ډاکټر اسرار احمد سیز چې د مسلمانانو نن سبا هم اکسې حال دی چې په پوره دنیا کې مسلمانانو نه د مسلم کنټریز نه د سره د څه خبرې رای هی نه اخیستلی کېږي، زحمت هی نه کوي چې د دوی نه په څه خبره کې رای والي او د دوی خپلې فیصلې چې کوم دي نو هغه هم د کفارو په لاس کې دي. سبحان الله. سو الله سیز ولقد آتینا بني اسرائیل، او البته تحقیق مونږ ورکړو بني اسرائیل ته کتاب اور حکم او نبوت، او مونږ رزق ورکړو دوی ته من الطیبات پاکیزه شیزونه نه، وفضلناهم علی العالمین، او مونږ فضیلت ورکړو دوی ته په ټولو عالمینو باندې، وآتیناهم، او مونږ ورکړو دوی ته بینات واضح دلیل من الامر د دین نه، په دین کې مونږ دوی ته واضح دلیلونه ورکړو، تورات مونږ ورکړو، زبور ورکړو، انجیل مونږ ورکړو، کتاب مونږ ورکړو، او د صحیفې مونږ ورکړې. د امر نه مراد دی د دین شریعت، شریعه چې کوم د لاز چې کوم دی، ډوز اینڈ ډونټس چې کوم دی، وزډم دی، دا وکئ دا مه کوئ، دا حلال دی دا حرام دی، هغه مونږ دوی له ورکړو. واتیناهم بینات من الامر، او مونږ ورکړو دوی ته واضح دلیل من الامر د دین په خبرو کې، په دین کې. فمختلفون، پس نه اختلاف وکړو دوی الا مگر من بعد ما جاءهم العلم، د دینه پس چې رالو دوی ته علم. په دوی کې چې اختلاف رالو نو د ډیر علم د وجې رالو، بغیم، اور آغا اختلاف د څه د وجې رالو؟ بغین، د ضد د وجې، د پرایډ د وجې، د فخر د وجې، او د سمال پرسنل خبرو د وجې چې دا سکالر دا وي او دی سکالر دا وي او زما خبره زیاته ټیک ته او ما زیات علم کړي، نو بغیم بینهم، په خپل منځ کې د دوی به پرسنل اختلاف و، او دا غي پرسنل اختلاف د وجې به دوی په کتاب کې اختلاف راوستو. ان ربک، بشک ستا رب، یقضی بینهم، بفیصله کوي د دوی درمیان، یوم القیامت، د قیامت په ورځ، فیما، په هغه شیزونه کې، کانو فیه یختلفون، چې او دوی په دې کې به اختلاف کو، چې په کومه خبره دوی اختلاف کړي د هغه خبره به الله تعالی د دوی سره د ورځ په آخرت باندې حساب کوي. او دا اختلاف صرف او صرف د دوی د خپل خواهشات نفس and urge to dominate، زما خبره دې په ټاپي، زما خبره له د اهمیت ورکړی شي، urge to dominate، د دې د وجې به په دوی کې اختلاف راتلو. انشاءاللہ دا رکو به مونږ نیکسٹ لیکچر کې کمپلیٹ کو. اٹس a bit long او د نیکسٹ آیت کې تفسیر هم ډیر دی. With this we conclude. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.